بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو ټیک ټاک په لم خوشاله او باسته کتونکو 1 اگست نه تر 4 اگست پورې په ټوله پښتونخوا کې د پولیس ته شهدا ورځ منځل کیږي. خپل ځاني دا لس ورځې زه چې ریپورټ کوم نو په دې کې زه د پولیس او قربانو ته سلام کوم او د پولیس خدمات اگر برسره کوم او پاغه باندې خبره ترې کوم. نو خو د لسو ورځو کې داسې پولیس زیاتې مو کی نو زما ضمیر نه مني چې په داسې حالاتو کې زه د پولیس باندې نیوکې وکم. خو کتونکو لګیا دي د پولیس افسران د مختلفو ضلعو د پښتونخوا او چې کم شهدای پولیس دي د هغوی قبرونو ته ځي، جنډه پې لګوي، سلامي ورته پیش کوي، د هغوی بچو له ځي، هغوی له ګفټونه وړي، په هغې باندې خبرې ترې روانې دي. خو تاسو شاته زما د 400 تصویرونه ګورئ، خو زه ننني پروګرام کې د ټولې پښتونخوا خبره کوم او بیا مثال د 400 د تاڼې ورکوم. کتونکو صوبایي حکومت ورسره د پولیس افسرانو په تیلو باندې کټ لګولی دی، ښه کار یې کړی دی. سیګان، ډي سیګان، دا ایم پی ګان، منیګان، دا بیروکریټ چې کوم دی په دغه تیلو باندې مزې کوي، خپلې خرچې اخراجات پې کوي، خپلې غم خادۍ پې کوي، تیل د سرکار استعمالېږي. ډېر ښه کار یې کړی. خو چې کوم ځای کې بد کار کړی دی نو هغه پولیس سره بد کار کړی دی. په دې باندې ما مخکې پروګرام کړو چې یاره 540 لیټر تیل یو تاڼې ته ورکوي او په هغې کټ لګولی دی، خو کټ یې په 300 لګولی دی نو 195 پاتې. زما هغې خبرې سرنګ روړو او د پولیس افسرانو کې م غیرت راغی او صوبایي حکومت چې کوم دی نو هم په هغه 540 باندې کټو لګو. زه صحیح د دغه ځای کې خو ښه شوه. خو اوس په 540 چې کټو لګو نو 35% کټ په دې باندې لګېدلی دی او 351 لیټر تیل چې کوم دی زه به سی ډي تاڼه والم، زه به شب قدر والم، عمرزی بل 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 زه به دا واخلم. هغې ته پاتې شو 400 ذکر به زه وکړم. نو نورو تاڼو هم دغه حال دی. اوس دا 351 لیټر تیل په یو تاڼه باندې 4 موبایله یعنی 87 لیټر تیل چې کوم دی دا د میاشتې راځي. اوس یو میاشت کې 87 لیټر تیل ما 100.2 ځان سره نوٹ کړي، تاسو سره شریکوم. 87 لیټر تیل زه د عثمانزو چوکۍ والم، زه د رزړو چوکۍ والم، زه د ګنډيري چوکۍ والم، زه په شب قدر کې چوکیات والم، زه داسې په مندړي کې والم. نو دا 87 لیټر تیل چې کم دی انتهایی کم دی. دا 87 لیټر تیل د دې موبایلو د یوې هفتې کېږي. او چې یوه هفته دا سرکاري تیل استعمال شي نو دا نوره میاشت په څه کوي؟ دا نوره میاشت په دا پولیس خلکاران چې کوم دي یا ډرایوران چې دي دوی به دې ته کاتي چې د کم خان حجرې ته ورشم، کم داسې ښه تاجر دی چې د هغه ځای ته ورشم چې ما ته تیل واچي. اوس چې هغه ته تیل واچي نو زه هغه خو لږه پراستی شو، زه داسې ځای په ځای د پښتونخوا کې ګرځم نو دا موبایل یې ولاړې وي، دوی ګشت نه کوي. د دې کمو تیلو په وجه باندې څه ځایونو کې خو ګشتونه کم شو او څه ځایونو کې چې کوم دی کرپشن نورم زیات شو. پولیس د خانانو د اجرو محتاج شو. بله ورځ چې کوم دی په مردان روډ باندې یو موبایل ولاړو د تیلې د وجې بیا رالو 400 تاڼې ته یې سچو ولې 1000 روپۍ ورکړو، په هغه زرو چې کوم دی هغه تاڼې ته راوسته. اوس دی دا ډیزل ګاډي دي، دا کم موبایل چې دي دا ډیزل ګاډي دي. دې ډیزل کې ډرایور ته دا حکم دی چې د 10 لیټرو نه چې تا سره موبایل اسې ولاړي خو چې د 10 لیټر نه پکې کم نه وي. د 10 لیټر نه چې کم وي نو دی کې چې کم ډیزل فلټر دی نو هغه یو ورځ هم نه کېږي، داسې 10 ورځې وشي او داسې یو ورځ هم نه کېږي. او هغه هم چې کوم دی په 2500 دی، خو په 3000 دی، په 100 دی، هم ډېر ګران دی، هم استعمالیږي. نو زما دې ړوند حکومت ته، دې نابلده او نابالغ حکومت ته دا سوال دی چې تاسو خو چې کم ګشتي موبایلونه دي چې ګشتونه کوي په کارو چې په هغې خو کټ نه لګو، هغه خو ګرځي که نه. ښه کتونکو زر د خبرو کومه دا 540 لیټر تیل چې کوم دی دا په 2010 کې منظور شوي دي، دا 2022 دی.
د دې ړوند حکومت او د دې نابالغ حکومت دی کار ته وګوره چې په دې 12 کاله کې آبادي کمه شوه، وسایل کم شو. پکارو چې دا 1000 لیټر وي، نو د 1000 په ځای ولا راوستل 351 ته. په 351 کې 87 لیټر په یو تاڼه هغه د شپږو ور وزونه کېږي او باقي پاتې چې کوم دی خیر خیریت دی. نو ډېر ډرایورانو سره زما خبرې وشوې، نو هغوی وویل چې یاره موږ چې یو مخکې ګرځېدو اوس نه ګرځو، اوس ځای په ځای ولاړ یو، ځکه چې موږ سره د ټانکۍ غم دی، د تیلو را سره غم دی، تیل را سره شته دی نه، پټرولینګ باندې کټ نو پکار. دلته کې چې کوم دی نو د ډرایورانو له بېله مسله جوړه کړې ده. ښه کتونکو، تاڼې ته چې کومه سټیشنري میلاویږي د دې دپاره اوس بیل ملازمین شو، اگر چې دغه ملازمینو د راتګ سره کرپشن کې لږ کمی راغی، چې مخکې به 100% کرپشن کېده، نو 50% شو، ځکه چې حساب کتاب کېږي 40,000 روپۍ د سټیشنرۍ ورکوي، دې کې FIR، دې کې قلمونه، پنسلې، بالپینونه، ورسره چې کوم دی تاڼه کې چې څه راځي کاغذ 40,000. اوس دا شغدار اوس چې منځلې کېږي نو دې دپاره چې کوم دی نو په یو تاڼه 40,000 روپۍ ښودې شوي دي. اوس چې کوم د دې لپاره ملازمین دي، ما د خپلې ذرایع دا ویلي چې یاره 20,000 روپۍ د دغه سټیشنرۍ نه او دغې نه کټ شوي، نه ټول کال به څه کوي. نو هغه په دغه پولیس شهدا له چې کوم دی ګفټونه وړلي او دغه سلامي کوي، او دغه ګفټونو یا دغه جنډو یا دغه په ځای باندې چې دغه خاندانونو ته 15,000 روپۍ د زرو نه زیات پولیس چې کوم دی نو هغه شهیدان شوي دي دلته کې. خو بهرحال دغه هغې سره حوصله میلاویږي، ښه اقدام دی د پولیسو دغه جوانمردي چې کومه ده نو هغه مخې ته راوستل دي. خو دې دپاره حکومت له پکار چې نور فنډینګ یې ورکړو چې په تاڼه باندې تا 40,000 روپۍ کېښودې، نو تاڼۍ والا هم د دې تیلو نه دا پیسې وباسي او د دې سټیشنرۍ نه چې کوم دی نو دا پیسې وباسي. ښه کتونکو، 1122 یعنې ریسکیو هغه د ایمرجنسي سکواډ دی چې ته ورته ټلیفون وکړې تا ته به ګاډی راځي، نو په هغې هم کټ لګولی دی، نو څه غم دله په اسانه نه راځي، هغوی سره هم د تیلو غم دی. نو دې سره کرپشن زیات نه شو، کرپشن ورسره نور هم زیات شو. او ته راځي په 2010 کې چې کومه فیصله شوې دغه فیصله ته اوس په 2022 کې کمې په کارو چې دا زر چې کوم دی نو دغه شي وو. ښه چې کومې کیمرې په تاڼو باندې لګېدلې دي، هغه کیمرو دپاره هم پیسې چې کوم دی د دې سټیشنرۍ نه او د دې تیلو نه ویستلې شوي دي، کیمرې چې په کومو تاڼو باندې لګېدلې دي. اوس چې کوم ملازمین دي نو دې کې د تیلو 15 लाख 20 लाख 10 लाख 7 लाख دا یو ملازم چې دغه ځای کې د تیلو قرضداري دي، هغوی پکې اکثره چې کوم دی خپلې تنخواګانې کېښودلې، هغوی په دې 6 و 5 کې دي، هلته پمپ والا هم ورته ټیلیفون کوي، مصري هم ورته ټیلیفون کوي، کیمرو والا هم ورته ټیلیفون کوي چې پیسې خو رانلي، هغوی بیل تیسار دي، دوی چې څونه دغه جوړ کړي بیله چې یاره دونه پیسې په کار دي، د هغوی په نیمه ورته رولیږي، بیا بل کال ته داسې 6 میاشتې پس چې کوم دی دوی د تیلو بیل پاس کېږي. لکه دې وخت کې چې 5 लाख د تیلو ورکوي نو 15 लाख تیل لګي. سوچو کې 5 लाख چې حکومت د تیلو ورکوي نو 15 लाख تیل لګي. نو دلته کې په پولیس باندې د خلکو به راتلونکي وخت کې نور هم نیوکې کېږي، نور هم پرې ګوتې اوچتېږي چې پولیس راغی او موبایل تیلو له پیسې واغستې، پولیس راغی د ګاډي دپاره پیسې واغستلې د ټیکولو لپاره. نو کتونکو دلته کې خو زه راته ویم په یو تاڼه باندې د بیلونه په لکونو روپو کې دي، داسې تاڼې پکې شته چې 12 लाख روپۍ ملازم چې کوم دی د بیلې په مد کې هغه قرضدار دی. دغه شانتې نور بیرونه چې کوم دی نو هغه پې پاتې دي. نو دې وخت کې پولیس د دکاندارانو قرضداري دي. اوس خدا نه خواسته هغه دکاندار چې چا نه دی سودا کوي او هغه داسې غلا دغه کی، نو دا پولیس والا به څه کوي، دغه هغه به ګرفتار کړي، هغه به ضرور خاطر کوي پیسې دي پې. یا یو پولیس والا د چوجرې ته لاړ شي او د موبایل د تیلو لپاره د پیسې غواړي، نو هغه خلاف هغه آواز پورته کړي، د هغه په چم ګاونډ کې څوک هوایي ډزې کوي، نو هغه به راګیر کړي، د هغه خبره به نه مني چې دا ماته پرېږده.
نن سبا چې پولیس له څوک راشي چې یاره څه خدمت ته وکړم نه ورته یار د موبایل ته یو 500 تیل واچوه نور هېڅ خدمت مه کوه هغوی لګیا دي ځان ته د موبایلو تیلو کې چې کوم دی تیل پوره کوي ښه دې کې ایمرجنسي ډیوټي ده د هغې دپاره تیل د کمې دې پسې په غل پسې منډه وال د شپې ګرځېدل نو راتلونکي وخت کې به کرپشن هم زیاتېږي غلاګانې هم زیاتېږي ځکه چې د پولیس فورس او دا توره وردي دا د عمر رضی الله تعالی عنہ فورس دی د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم د وختونه چې کوم دی ډانګي به ورسره وو اوس ورسره وسله وي دې فورس ته دوا شوې ده یو پولیس والا دلته کې 2.25 لک آبادي را 1200 پولیس چې کوم دی په 400 کې ډیوټي کوي 400 کنټرول کوي خو چې دا کم حالات اوس جوړ شو نو راتلونکي وخت کې به نور ډېرې مسلې راځي نو موږ هغه شهدا ته سلام پیش کوو خو د صوبایي حکومت نه د نااخله حکومت نه او د دې پولیس افسرانو نه دا غوښتنه لرو چې تاسو کوئ نو ښه نه کوئ دا تاسو قام سره هم زیاتې کوئ او د پولیس حوصله افزایي هغه تاسو نه کوئ هغوی تاسو زړه مړوئ هغوی تاسو د خلکو محتاجه کوئ کتونکو داسې ډېرې خبرې چې په بل وخت په کومه خو تیر پروګرام کې ما په 540 خبره کړې وه دې کې چې کوم دی زه په 351 خبره کوم دوی کټ لګولو په 540 په ځای په 300 باندې چې هغه 195 وو اوس هغه هغې خبرو سره له خدای دې کي چې زما دا خبرې IGP غوږو ته مو رسي زما دا خبرې د وزیر اعلی ته مو رسي او زما دا خبرې وزیر قانون ته مو رسي چې دا مونږ کومې فیصلې کوو نه ورسره د قام فکر شته دې خلکو سره دا کم چې موږ د نمونې د اسمبلۍ ته لیږلي دي د قام په مسلو کې دوی بالکل دلچسپي نه لري چې قام ته څومره مسلې دوی من غټېږي او دا دومره لویه مسله ده په پولیس باندې په تیلو کټ نو لګول پکار او چې بیا دې په کټ هم لګو نو چې کم موبایل ګشتونه کوي په هغې خو د سر د کټ ضرورت نه خو ګرځي 40 غنټې د موټر سایکلو بیټ زما په 400 کې دی وخت کې هغه بند شو دغه څو خبرې مې شریکولې ډېره مننه خوشحاله اوسم